بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 49 نمبر درس دی او موږ به نن نفی تاکید بلند گردانی زده کوو جی چې نفی تاکید بلند وایي څه ته، یعنی تاکید والا نفی چې لن په ذریعې سره دا نفی شوي وي. داسې یو فعل مضارع چې د لن په ذریعې سره هغه نفی شي او تاکید پکې پیدا شي. یو خو به فعل ماضي به د ما په ذریعې سره نفی کېده، هغې کې به تاکید نه و. لکه ضربه معنا هغه وخل وکړه، ما ضربه هغه وخل ونه کړه، نو چې هغه وخل ونه کړه دا نفی شوه. ښه جي، اوس ګورئ ینصرو هغه مدد وکړو، لا ینصرو هغه مدد نه کوي یا به ونه کي، نو دا ساده نفی وه. اوس په تاکید والا نفی وي چې هغې کې به ډېر زور وي، زور تاکید به وي پکې، نو هغه به د لن په ذریعې سره کېږي. لن په ذریعې سره اول مونږ زده کړو چې دا لن حرف لن چې دی که نه دا به څه تبدیلي راولي. نو ګورئ دې کې دا لن چې دی که نه لن به په فعل مضارع کې درې قسمه عمل کوي. یو به پکې اعرابي تبدیلی راولي، اعرابي، ټیک شوه. یو به په فعل مضارع کې تاکید والا نفی پیدا کوي، نفی تاکید. نفی تاکید یعنی زور، یعنی ډیر زیات په نفی کې به زور شي. او یو به معنا مستقبل سره خاص کی، مستقبل سره د حال معنا به ترې کټ کی. اوس موږ وایو ینصرو هغه مدد کوي، دا د حال معنا ده، یا به هغه مدد وکي، دا او به کی چې دا د مستقبل معنا ده. نو دا حرف لن نه دی، لن دا به په فعل مضارع کې درې قسمه تبدیلی راولي. یو به اعرابي تبدیلی راولي، یعنی پیش والا صیغې چې دي که نه چې کم په اخره کې پیش دی. اوس وګورئ دا ینصرو دی، د ینصرو اخري حرف را ده په دې باندې پیش دی. بیا دا تنصرو دی، د اخري حرف را ده په ده باندې پیش دی. بیا دا بل هم تنصرو ده، د اخري حرف باندې پیش دی. بیا دا انصرو د اخري حرف را ده په ده پیش دی، او ننصرو اخري حرف را ده په ده باندې پیش دی. نو دا چې کومه لن دی که نه دا به د پیش والا صیغو له زبر ورکي، ټیک شوه. او دا نون اعرابي ما تاسو ته دې نه مخکې درسونو کې ویلي، نون اعرابي هغه اوه صیغې داسې دي چې هغې په اخره کې کوم نون دی دغې نون ته نون اعرابي وایي. څلور د تصنیې صیغې دي، ګورئ ینصرانې، تنصرانې، 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 دا څلور د تصنیې دي. دوه د جمع مذکر دي، ینصرون او تنصرونه، دا دوه د جمع مذکر دي. او یو دا د واحد مؤنث حاضر ده، تنصرینا. دا ګورئ دا اوه صیغې داسې دي چې د دې په اخره کې را کوم نون دی دې ته نون اعرابي وایي. او دا کم ینصرنه تنصرنه چې دی که نه دا جمع مؤنث غایب، او دا مخامخه ورته تنصرنه، دا یو دی ینصرنه، دا بله ورته تنصرنه، دا جمع مؤنث حاضر ده، هغه جمع مؤنث غایب ده ینصرنه یا والا، او دا تنصرنه دا جمع مؤنث حاضر ده. نو د دې نه چې مخکې کم د دې نون ته نون ضمیر هم وایي او نون جمع مؤنث هم ورته وایي. دې دواړو صیغو ته نون جمع مؤنث یا نون ضمیر وایي، د دې ته نون اعرابي نه وایي. د دې دوو صیغو نه دا نون نورو صیغو کې اخره کې چې کوم نون دی که هغه مکسور دی یعنې کسرې والا یي که فتحي والا یي، هغه نون ته نون اعرابي وایي. او دا نورو پنځه صیغې داسې دي، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، دا پنځه صیغې چې دي د دې په اخره کې پیش دی، نو دا پیش په دا لن چې دی دا به دا پیش زبر کی. او دا نون اعرابي چې کوم اوه صیغو کې دي د دې نه به دا لن دا نون اعرابي ختم کی، ټیک شوه. دا نون اعرابي به ترې وغورځوي، دا به ترې ختم شي. او دا ینصرنه تنصرنه ته هېڅ هم نشي ویلی. د دې دا نون چې اوس څنګه دی د لن لګېدو نه پس په ممقه شانتې وي، ټیک شوه. خو معنا کې به تاکید پیدا کېږي، زور به پکې پیدا کېږي، نفي به او زور والا نفي به، ټیک شوه جي. نو دا لن دا یو اعرابي تبدیلی دا راولي، پیش والا صیغو له زبر ورکوي، نون اعرابي ختموي. او دویم نمبر عمل څه کوي چې په معنا کې یعنی نفي زور والا نفي پیدا کوي، معنا والا زور والا نفي کوي. او معنا د درېمه تبدیلی څه کوي چې معنا مستقبل سره خاص کی، دا د حال معنا ته ختم شي. اوس د ینصرو معنا د هغه مدد کوي یا به وکي، نو د هغه مدد کوي دا به ختم شي د دې لن لګېدو سره. نو د دې معنا به بیا کوي هغه به هرګز مدد نه کوي، هغه به هرګز مدد نه کوي په راتلونکي وخت کې، ټیک شوه. دا د موجوده وخت معنا به ختموي دا لن. نو دا لن به درې قسمه عمل کوي. اوس ګورو راځئ چې کوم په دې دا لن په دې فعل مضارع صیغو باندې داخلو جي. نو لن چې دی که نه دا په دې صیغه واحد مذکر غایب، دې ته وایي صیغه واحد مذکر غایب، دا به ینصرو او ینصرانې صیغه تسنیه مذکر غایب، او ینصرونه صیغه جمع مذکر غایب،
نو دې ته به دا نومونه مې زده کوئ جي ښه جي اوس د ینصرو نه مخکې زه لن لګوم دا لن ته ولګېدو او د دې لن معنی ده هرګز نه د ده خپله معنی ده څه ده هرګز نه نه ٹھیک شو یا موږ په پښتو کې وایو بالکل نه بالکل نه دا دوه معنی هرګز نه یا بالکل نه دا دوه معنی ته کې اوس لن چې دی دا خو ولګېدو دا به اوس په دې کې اعرابي تبدیلي سره راولي نو دا ینصرو په دې اعراب باندې ضمه ده دا به فتحه کي دا به لینصره شي لینصره دې ته اعرابي تبدیلي وایي معنی کې به اوس ته تبدیلي راولي نو ګورئ لینصره معنی ده هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي وګورئ هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي لن ینصره هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي دا لن ته لرې که ینصرو هغه یو سړی مدد کوي یا به وکي او لن ینصره هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي اوس دا لن ینصره صيغه تثنیه مذکر غایب صيغه تثنیه مذکر غایب صيغه تثنیه مذکر غایب لن ینصران دی دا ینصران دی د دې لن د وجې نه به دا نون اعرابي ختم شي دا به صرف پاتې شي لن ینصره نون اعرابي ختم کو د ده معنی ده هغه دوه سړي به هرګز مدد نه کوي هغه دوه سړي به هرګز مدد نه کوي ٹھیک شو جی دا ینصرون دی د دې ینصرون په آخره کې دا نون دی ګورئ نون مفتوح دی نون مفتوح د لن د وجې نه به د ده دا نون هم ختم شي نو دې ته اعرابي تبدیلی وای دا نون به ورله ختم شي دلته کې عرب صرف اس یو الف لیکي د دې الف مطلب دا دی چې د دې لن د وجې نه دلته نه الف دا نون اعرابي ختم شوی دی ٹھیک شو دې معنی ده هغه ټول سړي هغه درې یا ټول سړي به هرگز مدد نه کوي هرگز مدد نه کوي ٹھیک شو جی نو دا موږ سره درې صیغې تیارې شوې د مذکر غایب چې کومې درې صیغې وي هغه موږ سره مکمل تیارې شوې لن ینصره لن ینصرا لن ینصرو لن ینصره لن ینصرا لن ینصرو لن ینصره هغه یو سړی به هرګز مدد نه کوي لن ینصرا هغه دواړه سړي به هرګز مدد نه کوي لن ینصرو هغه ټول سړي به هرګز مدد نه کوي هغه درې یا ټول ٹھیک شو لن ینصره هغه یو سړی به هرګز مدد نه کوي لن ینصرا هغه دواړه سړي به هرګز مدد نه کوي لن ینصرو هغه ټول سړي به هرګز مدد نه کوي دا خو د مذکر غایب درې واړه صیغې تیارې شوې اوس ورپسې د مؤنث غایب درې واړه صیغې به تیارو انشاءالله اوس تنصرو معنی ده هغه یوه ښځه مدد کوي یا به وکي هغه یوه ښځه مدد کوي یا به وکي دې باندې لن داخل کوي لن تنصره نو دا تنصرو دی تنصرو دا لن به د دې دا ضمه چې دی دا به فتحه کی دا به لن ینصره شي لن تنصره شي لن تنصره معنی ده هغه یوه ښځه به هرگز مدد نه کوي ٹھیک شو جی لن تنصره هغه یوه ښځه به هرګز مدد نه کوي لن تنصره هغه یوه ښځه به هرګز مدد نه کوي نو دا لن پیش علی صیغو له زبر ورکوي وګوره دا ینصرو دی د ینصری کو او دا تنصرو دا یې تنصره کو دا د دې لن د وجې نه دا اعرابي تبدیلي شوه اوس تنصرانې دی تنصرانې دا د آخره کې دا نون اعرابي دی نو د دې لن داخلېدو د وجې نه دا به دا نون اعرابي به ختم شي دلته به هېڅ هم رانه شي د تصنیې د صیغې نه به صرف دا نون اعرابي ختم شي دا الف چې دی دا د تصنیې علامت دی ٹھیک شوه نو لن تنصره معنی ده هغه دواړه ښځې به هرگز مدد نه کوي ٹھیک شو جی دا د تثنیه مؤنث غایبي صیغه تیاره شوه او ینصر نه دی ینصر نه معنی ده هغه ټولې ښځې مدد کوي یا به وکي ټیک شوه نو د ینصر نه ما تاسو ته ویلي دې کې د آخر کې دا نون نه دی د جمع مؤنث صیغه ده دا د صیغه جمع مؤنث غایب ینصر نه صیغه جمع مؤنث غایب ده دې ته جمع مؤنث صیغه هم وایي او دې ته نون ضمیر والا صیغه هم وایي نو دا ګوره دا لن نه دی لن دا په صیغه جمع مؤنث
صيغه جمع مؤنث غائب کې څه عمل نه کوي، اعرابي عمل نه کوي، او صيغه جمع مؤنث حاضر کې اعرابي تبدیلی نشي راوسته. د دې د نون ته دا اسم نشي ویلی، اعرابي تبدیلی دې کې نشي راوسته. دا د لن نه بغیر هم ینصرنا او د لن سره هم لن ینصرنا شو. ینصرنا لن ینصرنا، ٹھیک شو. ینصرنا هغه خو معنی به بدلیږي ښه جي، د لن سره به معنی بدلیږي. اوس د لن نه بغیر زه معنی کوم. ینصرنا معنی ده هغه ټولې ښځې مدد کوي یا به وکړي. ینصرنا معنی سره هغه ټولې ښځې مدد کوي یا به وکړي. لن ینصرنا هغه ټولې ښځې به هرګز مدد نه کوي. ټیک شوه. نو ګورئ د ینصرنا او تنصرنا کې دا لن چې دی اعرابي تبدیلي نشي راوستې، معنی کې تاکیدي نفي راولي. ګورئ دا به د دې معنی به موږ کوو. لن ینصرنا معنی ده هغه ټولې ښځې به هرگز مدد نه کوي. ٹھیک شو جی. نو دا خو د اولنۍ چې دی دا د جمع مذکر غایب صیغې وي، دا ښکته ورپسې چې دی دا جمع مؤنث غایب صیغې وي. نو دا دواړه د غایبو دا صیغې شپږ واړه پوره شوي. دې سره هم لن داخل کو. نو کومو صیغو په اخره کې چې نون اعرابي و هغه نه نون اعرابي ختم کو او معنی کې تاکیدي نفي پیدا کړه. او چې د کومو صیغو په اخره کې اخري حرف باندې ضمه وه هغه فتحې ته بدله کړه او تاکیدي نفي پکې راوسته. اوس د حاضرو صیغو له راځو. د حاضر صیغو له اوس تنصرو دی، د ده نه به تنصرو معنی ده ته یو سړی مدد کې یا به وکړي، ته مدد کې یا به وکړي. دله چې زه مخکې لن ولګوم لن تنصره، دا تنصرو دی، د ده دا نون اعرابي به ختم کړي، دا به تنصره شي. نو دا به مونږ دې سره لږ نږدې ولګو. لن تنصره د اخري را باندې ضمه وه هغه یې فتحه کړه، دا اعرابي تبدیلي شوه. او د لن تنصره معنی ده ته یو سړی یا ته به هرګز مدد نه کوې. سړي ته وایي ته به هرګز مدد نه کوې، ته به هرګز مدد نه کوې، ته به هرګز مدد نه کوې. تنصرانې معنی ده تاسو دواړه سړي مدد کوئ یا به وکئ. یا موږ هغه چې څوک راته مخې ته سړي ناست وي نو موږ هغوی ته نه وایو چې یاره تاسو دواړه سړي به مدد وکئ یا به، موږ ورته وایو یاره تاسو دواړه مدد کوئ یا به وکئ، یا ته مدد کې یا به وکړي. چې مخې ته سړی وي نو هغه ته موږ وایو ته مدد کې یا به وکړي. داسې ورته نه وایو چې ته یو سړی به مدد کې یا به وکړي. لیکل چې کوو که نه نو لیکل کې به بیا وایو ته یو سړی به مدد کې یا به وکړي. خو چې کله مخامخ راته ناسي نو موږ هغه ته وایو چې ته مدد کې یا به وکړي. که مخامخ ښځه ناسته وي نو موږ هغې ته وایو چې یاره ته مدد کې یا به وکړي. او که مخامخ سړی وي نو هغه ته موږ وایو ته مدد کې یا به وکړي. خو چې کله لیکل کوو په لیکلو کې به بیا دا لیکئ ورسره ته یو سړی به مدد کې یا به وکړي. ټیک شوه. اوس لن تنصره معنی ده ته به هرګز مدد نه کوې. ټیک شوه. او تنصرانې معنی ده دا تنصرانې معنی تاسو دواړه سړي مدد کوئ یا به وکئ. او د لن د وجې نه به دا نون اعرابي ختم شي، دا به لن تنصره شي. ٹھیک شوه. او معنی به څه شي؟ تاسو دواړه به هرګز مدد نه کوئ. تاسو دواړه سړي ته وایي، ښه دوه سړو ته وایي تاسو دواړه به هرګز مدد نه کوئ. ٹھیک شوه. تنصرونه معنی تاسو ټول سړي مدد کوئ یا به وکئ. تاسو ټول سړي مدد کوئ یا به وکئ. دا لن چې دی دا نون اعرابي ختم کی. د جمع صیغو نه چې کله نون اعرابي ختم کی که نه نو د دې دغه نون اعرابي په ځای به صرف یو الف ورسره لیکئ. ټیک شوه. نو لن تنصرو معنی ده تاسو ټول سړي به هرګز مدد نه کوئ، یا تاسو ټول به هرګز مدد نه کوئ. ٹھیک شو جی. دا د جمع مذکر حاضر صیغې شوې. نو دې ته به ولیکو مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر. دې ته به ولیکو تثنیه مذکر حاضر. او دې ته به ولیکو جمع مذکر حاضر. او دې دوو ته به ولیکو دا تنصرینه ته واحد مؤنث حاضر. دې دویمې ته به تنصرانې ته به ولیکو تثنیه مؤنث حاضر.
او د تنصرنا ته به ولیکو جمع مؤنث حاضر. ٹھیک شو. او د انصرو ته به ولیکو واحد متکلم. او د ننصرو ته به ولیکو تثنیه و جمع متکلم. تثنیه و جمع متکلم. صحیح شو جی. ها اوس د حاضر درې واړه صیغې وشو. د حاضر مذکر تنصرو لن تنصرا، تنصرانی لن تنصرا، تنصرون لن تنصرو. نو لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو. او دا تنصرینا دی تنصرینا نو د دې لن د وجې نه به د ده نه دا نون اعرابي ختم شي. د ده په آخره کې چې دا کوم نون دی دا دې ته نون اعرابي وایي. دا نون اعرابي چې ختم شو نو آخره کې دا دوه نقطو والا یا پاتې شوه. نو کله هم چې دا یا په آخره کې پاتې شي یوازې ځان له پاتې شي نو هغه بیا داسې دوه نقطو والا نه لیکلی کېږي. هغه مونږ بیا داسې ګول لیکو. ٹھیک شو جی. نو تنصري معنی ده لن تنصري معنی ده ته یوه ښځه هرگز ته یوه ښځه به هرگز مدد نه کوې. ته یوه ښځه به هرگز یا مونږ وایو بالکل نه هرگز مدد نه کوې. تنصرانې دی نو دا به نون اعرابي د وجې نه لن تنصرا شي. دا نون اعرابي به ختم شي. د لن د وجې نه به نون اعرابي ختم شي نو دا به لن تنصرا شي. نو د دې مطلب دا دی تاسو دواړه ښځې یا تاسو دواړه به هرگز مدد نه کوئ. او دا تنصر نه معنی ده تاسو ټولې مدد کوئ یا به وکئ. خو د لن د وجې نه به پکې اعرابي تبدیلي نشي راتلی خو معنی کې به تاکید والا نفي پیدا شي. تاسو ټولې ښځې به دا دلته کې ولیکئ تاسو دواړه ښځې به هرگز مدد نه کوئ. او تاسو ټولې ښځې به هرگز مدد نه کوئ. ٹھیک شو جی. نو ګورئ لن تنصر لن تنصرا لن تنصرو لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا. انصرو او ننصرو دی. انصرو معنی ده زه مدد کوم یا به وکم. ننصرو معنی نه موږ دوه یا ټول مدد کوو یا به وکړو. نو دا انصرو او ننصرو دا د مذکر او مؤنث دواړه ځان لپاره استعمالولی شي. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو سړی م وایي یاره زه مدد کوم، سړی م وایي زه مدد کوم یا به وکم، او ښځه م وایي زه مدد کوم. نو څنګه چې د سړي الفاظ په واحد متکلم کې ځان دپاره څنګه یو شانتي دي دقه شان د مؤنث دپاره د مؤنث او د مذکر هغه چې زموږ په پښتو کې څنګه یو شانتي دي الفاظ د مذکر او مؤنث دپاره دقه شان په عربۍ کې انصرو سړی هم ځان دپاره وایي به او ښځه هم ځان دپاره وایي. او چې دوه یا ډېر سړي وي هغوی به هم وایي ننصرو او که دوه یا ډېرې ښځې وایي هغوی به هم وایي ننصرو. نو دا انصرو او ننصرو دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره ده. ٹھیک شوه. نو انصرو معنی ده زه مدد کوم یا به وکم. نو اوس په دې نه موږ دې باندې به موږ لن داخل کړو. لن انصره نو انصرو دی انصرو دا به د دې لن د وجې نه دا ضمه به ختمه شي دا به پیش شي. نو دا به څه شي لن انصره. لن انصره معنی ده زه به هرگز مدد نه کوم. زه به هرگز مدد نه کوم. که مذکر یې هغه به م وایي زه به هرگز مدد نه کوم او که مؤنث یې هغه به م وایي زه به هرگز مدد نه کوم. نو زه به هرگز مدد نکوم. او ننصرو مونږ دوه یا ټول مدد کوو یا به وکړو. لن ننصره دا لن چې په داخل شي دا پیش په ختم کی د آخري را دا پیش په زبر کی او دا اعرابي تبدیلی شوه او د دې معنی به شي مونږ دواړه یا ټول به هرگز مدد نه کوو. ٹھیک شوه. نو دا خو موږ سره د باس نفي تاکید بلن در فعل مستقبل معروف باس نفي تاکید بلن یعنی د نفي تاکید د لن په ذریعې سره نفي تاکید د لن په ذریعې سره په فعل مستقبل معروف کې یعنی د فعل مستقبل معروف گردان یعنی موږ د څه باس کوو د نفي تاکید چې د لن په ذریعې سره وي
داسې نفي تاکید چې د لن په ذریعې سره پکې تاکید راغلی وي، داسې نفي چې د لن په ذریعې سره پکې تاکید راغلی وي او معنی مستقبل سره وي او معروف دی، د مجهول ګردان نه دی، د معروف ګردان دی. د دې نه پس به انشاءالله بیا د باس نفي تاکید بلن در فعل مستقبل مجهول ګردان زده کوو جي. نو دا انشاءالله اوس د دې دا ګردانونه به په صحیح طریقې سره یادوئ. لن ینصر، لن ینصرا، لن ینصرو، لن تنصر، لن تنصرا، لن ینصرنا، لن تنصر، لن تنصرا، لن تنصرو، لن تنصري، لن تنصرا، لن تنصرنا، لن انصره، لن انصره، لن ننصره. ګورئ د غایبو دپاره چې موږ ګردان زده کوو ګوره لن ینصره د ښي لاس دې ښي طرف ته به لن ینصره هغه یو سړی به هرګز مدد نه کوي. لن ینصرا هغه دواړه سړي به هرګز مدد نه کوي. لن ینصرو هغه ټول سړي به هرګز مدد نه کوي. د مؤنث دپاره به ګس لاس د ګس طرف ته اشاره کوو. لن تنصره هغه یوه ښځه به هرګز مدد نه کوي. لن تنصره هغه دواړه ښځې به هرګز مدد نه کوي. لن تنصرو هغه ټولې ښځې به هرګز مدد نه کوي. د حاضر سړو دپاره به ښي لاس مخې طرف ته اشاره کوو. لن تنصره ته یو سړی به هرګز مدد نه کوي. لن تنصره تاسو دواړه سړي به هرګز مدد نه کوئ. لن تنصرو تاسو ټول سړي به هرګز مدد نه کوئ. د مؤنثو لپاره به ګس لاس ګس یعنی مخې طرف ته اشاره کوو. لن تنصري ته یوه ښځه به هرګز مدد نه کوي. لن تنصرا تاسو دواړه ښځې به هرګز مدد نه کوئ. لن ینصرنا تاسو ټولې به ښځې به هرګز مدد نه کوئ. لن انصره زه به هرګز مدد نه کوم. لن ننصره موږ ټول یا موږ دوه یا ټول به هرګز مدد نه کوو. نو دا د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل معروف ګردان دی مکمل. دې طریقې سره به دا یاد هم کوئ او معنی هم ورسره یاد کوئ. او که داسې م یاد کړو چې صیغه واحد مذکر غایب لن ینصره هغه یو سړی به هرګز مدد نه کوي. صيغه تسنیه مذکر غایب لن ینصرا هغه دواړه سړي به هرګز مدد نه کوي. صيغه جمع مذکر غایب لن ینصرو هغه ټول سړي به هرګز مدد نه کوي. نو دا به ستاسو دپاره ډېر زیات بهتره وي او په پرچو کې به هم درته دا ډېره فایده درکوي چې په دې طریقې سره او په دې نقشې سره دا څنګه نقشه درته ما ولیکله دغه نقشه او دغه شانتې ورسره ترجمه او دا ترتیب ورسره استعمال کوئ. نو انشاءالله په دغه کې به درله په دې نقشه جوړولو باندې هم ډېر نمبر درکوي. نو دا زمونږ د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل معروف ګردانو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.